بلکې صرف د قواعد شرعیه لاندې د هغې د ثواب امید بساتي چې په قواعدو د شرع کې د دې اجازت کم از کم میلاویدی شي، روایت موندی شي، نو د ثواب امید به پې د الله جل جلاله نه ساتي. علامه علاءالدین محمد بن علی الحسکفی رحمه الله وفات 1088 هجری فرمایی شرط العمل بالحديث الضعيف عدم شدة ضعفه وأن يدخل تحت أصل عام وألا يعتقد سنية ذلك الحديث، وأما الموضوع فلا يجوز العمل به بحال ولا رواية إلا إذا قرن بميانه. ضعیف حدیث باندې د عمل کولو شرط دا دی چې په هغې کې سخت ضعیفوالی نه وي، د هغې مضمون د قواعد شرعیو لاندې به راځي، او په دې باندې عمل کولو په وخت کې د سنت د ثبوت عقیده به نه لري. هر چې موضوعي دی په هغې باندې به د سر عمل نشي کولی، جایز نه ده چا دسي. شمس الدین محمد بن عبدالرحمن سخاوي رحم الله وفات 902، حافظ ابن حجر اسقلاني رحم الله وفات 852 هجري د هغې په حوالې لیکي ان شرائط العمل بالضعیف ثلاثه، پس ضعیف باندې عمل کول په درې شرط دی. اول متفق علیه وهو ان یکون الضعف غیر شدید، چې سخت ضعیف نه فیخرج من انفرد من الکذابین والمتهمین بالکذب ومن فحش غلطه، بره چې ما څنګه ذکر کړو چې هغه راوي هغه کذاب نه، متهم بالکذب نه، فحش بیان نه. او دویم نمبر الثاني ان یکون مندرجا تحت اصل عام، د شریعت د قواعد لاندې فیخرج ما یختر بحيث لا یکون له اصل. الثالث الا يعتقد عند العمل ثبوتي لئلا ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقوله القول البديع، صفحه نمبر 195. بره خبره چې ما کوم وکړه چې نسبت به نبی د سنت د ثبوت عقیده به پنه ساتي، نو دا شرط. بیا استاد لیکل چې بعض حضرات ورسه اضافي شرط هم کړل او هغه دا دی چې په دې مخامخ چې ضعیف حدیث ته کم روایت راځي چې هغه قوي د دین نه دی، کم مخامخ بل یو روایت راغی چې د دین قوي او په کراهت باندې دلالت کوي، نو بیا به په قوي باندې عمل کولی شي، دا به پرېښودی شي. په قوي باندې به عمل کولی شي، دا به پرېښودی شي. د حدیث ضعیف متعلق د ائمه کرامو طرز عمل سو. نو دا به انشاءالله العزیز زمونږ په اصول حدیث کې بیا زه په تفصیل څه بیان کړم. اوس دلته ما صرف د دې دپاره چې کومه خبره کړې وه عام ستاسو په وړاندې راوړه. داسې ضعیف روایات په فضایل اعمال کې نشته چې هغه پرېښودی شي. ټیک دا په خپله باندې لوی محدث دی شیخ زکریا رحمت الله علیه، از عام مولا نه دی، عرب و عجم د دې علم منل دی. موږ کې فساد دا دی زموږ کوم شی د ذهن مطابق نه موږ د هغې نه انکار کوو. ما ته یو 2-3 سوالات راغلي، سوالونه خو ډېر جمع کېږي، خو زما ترتیب دا نه چې کوم سړی زما سره برای راست واټساپ کې رابطه کوي نو زه هغه ته برای راست جواب ورکوم. او دا په قرآن مجید متعلق دی او ملحدینو حضراتو کړل دی، اور زمونږ علماء کرام هغوی چې کوم جواب ورکوي نو هغې باندې خپل عوام نه متفق کېږي. دې وجې نه زه ما مخکې م کړل دی، تاسو یې کتی شئ. غالبا زما په دوره تفسیر کې آیات نمبر 4 ایاک نعبد و ایاک نستعین د دې ما جواب کړل، بیا په ټول قرآن کې ته پیټ کوه چې قرآن 3 طرز اختیاری. یو ملحد خبیث انسان چرته تالله لقد ارسلنا الى اممین د قسم ذکر راغلی چې قسم مې دی په الله باندې، نو وایي چې که دا د الله کلام دی نو محمد دا قسم کوم الله باندې وړلی شوی دی، تالله لقد ارسلنا قسم په الله، نو دا د الله کلام نه دی ځکه خو چې قسم په الله. که د الله وی نو ویلې به چې ته ووایې چې قسم په الله، خو دا د الله کلام نه دی ځکه وایي چې قسم په الله. هلته ما جواب کړل دی، بیا یم زه جواب دلته به تاسو ته خیر برایت وکړم. قرآن 3 اصطلاحات ذکر کوي چې کوم سړي قرآن نه ویلی خو به خامخ په قرآن اعتراض کوي.
او چې کم پیږي نو په خپل نظر ګوري یا خامخا اعتراض کوي. دیو جن زمونږ دی علما کرام سو وخت یو مسله کوله چې هر سړی د قرآن تفهیم بل ته نشي کولی او وسم من کو مونږ په فخر کو الحمدلله دا زمونږ علما ویلي دغه شان چار سړی کوي نو ګور هغه په پیږي نه الته د قرآن صرف ترانسلیټ کړي او ترجمه به کړي او را پاسې دلې به اعتراض وکړي پچا په الله باندې په قرآن باندې چې دا خود الله کلام نه دی دا وجه سن راغی دا دغه نه چې په قرآن باندې خلک ور ډاډه شو. زره بعضې خلکو نه اورم هغوی نن وخت کې مونږ پیږو نو مونږ ځان په قرآن ور ډاډه کړل دی چې راځه او بسلات یې ورکوه نعوذ بالله. او چې د علیم نه کله ووایې نو بیا به تا ته فهم کې راشي چې د دې زګین څه مقصد دی د قرآن طرز څه دی. برای کرم دغه جواب واورئ. قرآن درې طرز اختیاري. کله قرآن براه راست نبی ته وایي چې ای نبی ته دې خلکو ته ووایي چې دیو داسې وکړي. قل یا ایها النبی ای نبی قل لازواجک خپلو بیبیانو بناتک ته ووایه لونو ته ووایه. دلته قرآن دا اختیاري چې طریقه ورښیي چې ای نبی خپلو بیبیانو ته خپلو لونو ته خپلو امتیانو ته په دې طریقه باندې خبره وکړه. یو دویم قرآن دا طرز اختیاري چې الله برای راست مخلوق د ځان نه پر وب کې اچوي کله رغبت ورکوي کله رهبت ورکوي نو الله جل جلاله په قرآن کې هغه قسمه کلام کوي موږ ته. وانه لتنزيل الرب العالمين نزل به الروح الامين الله د طرف نه نازل شوی راوړی جبريل امین دی که څوک سوال کوي. او دریم یو طرز د قرآن دا دی چې قرآن اول نه داوي اقرا ای نبی په دې طریقه باندې قرآن بیانوا چې تالله قسم دی په الله لقد ارسلنا. لکه زستان تفوس کوم سکول کې یو هډ ماستر صاحب ولاړ دی خپل شاګردانو ته درخواست لیکي. هډ ماستر صاحب چې کله درخواست لیکي سوې بخدمت جناب هډ ماستر هایر سیکنډری سکول فلا وسکه یو کس پاسی او د هډ ماستر صاحب ته وایي یو کس د بار نه وځي د کمرې ته په کومه کې چې هډ ماستر صاحب الکانو ته درخواست لیکي ورته وایي چې هډ ماستر صاحب ته چاته درخواست لیکي ته خو په خپله د دې سکول هډ ماستر یې نو هډ ماستر ورته وایي بېوقوفه شاته وګوره الکان په ما پسې لیکل کوي دا ورته وایي څه لیکل کوي هډ ماستر صاحب وایي دیو د درخواست د لیکلو طریقه زده کوي. نو هډ ماستر صاحب په خپله لګیا دی بخدمت جناب هډ ماستر مثال په طور هایر سیکنډري سکول لال قلعه دا یې ولیکله د لال قلعه هډ ماستر صاحب اوس لال قلعه څنګه لیکي دا خو په خپله د دې سکول هډ ماستر دی. نو دا شاګردانو ته طریقه ورښیي چې بچو کله ماته تاسو درخواست لیکئ نو په دې طریقه به لیکئ. دغه شان الله جل جلاله په قرآن کې طرز دا اختیاري چې کله تاسو ما په باره کې خبره کوئ نو په دې طریقه به یې کوئ. دی وجه نه موږ وایو ایاک نعبد الا خاص تا بندګي کوو دا مطلب نه دی چې دا زموږ کلام دی دا د الله دی خو الله موږ ته تعلیم راکړلی چې په دې طریقه زما بندګي کوئ څنګه چې هډ ماستر طالبانو ته په دې طریقه ماته درخواست لیکئ فلا اعتراض. بیوقوف به په کم څیز اعتراض نه کوي په هر لفظ به اعتراض کوي د قرآن په هر ټکي به اعتراض کوي. دا د دیو کار دی چونکې که دا یو عام څیز ته کولاو کې مثال په طور باندې زما زندګي زه کولاو کم نو زه په خپله زندګۍ یم اعتراض کولی شم. ټیک دا لاس د څومره ښایسته دی خو په دې باندې عام یو سړی اعتراض کوي چې د مولانا صاحب دا ګوتې لږې دومره وی نو ډېره مزه به بیا کولی دا پوزه یې لږه داسې وی بیا به ډېره مزه کولی نو موږ په خپل جسم هم اعتراض کوو. اعتراض نو خو یو شیز من خالی کوو نو قرآن اعتراض چې وی کې بیوقوفه اول قرآن ولولا چې الله دلته موږ ته طرز عمل خو په دې طریقه باندې ما سره کلام کوئ خبرې کوئ او قرآن ټول مناجات دي بلا اعتراض. دویم نمبر اعتراض د الرحمن علی العرش استوا تحت شوی دی چې الرحمن علی العرش استوا الله جل جلاله په عرش باندې دا را ملحد اویس هم ډېر کوي زمونږ خلک په دې جواب باندې پیږي عقیده زده کوي. زمونږ ستاسو مسلمانانو عقیده ده الله جل جلاله موجود بلا جسم بلا زمان بلا مکان بلا جهت سلور الفاظ دي موجود دی بلا جسم ولته نشي ثابتولی بلا زمان وقت د الله د پاره نه دی وقت زمونږ د پاره دی
نو دا اعتراض هم نشي کولی چې الله دې وخت کې و دې کې نه و دې کې شته او دې کې نشته نه وخت خو ستا دپاره دی د الله دپاره وخت کم ځګین نه دی وخت الله پیدا کړی نو الله د وخت بهر دی وخت کې دننه نه دی لکه استاد جي اثر ندیم واجدي صاحب مثال ورکوي چې کمپیوټر ما ایجاد کړ نو زه کمپیوټر دننه یم که بهر نو د زمانې نه الله بهر دی الله په زمانه کې نه دی دریم نمبر بلا مکان زمکم مکان دی هر شیز د الله نه علاوه دا مکانات چې الله پیدا کړل عرش مکان دی نو الله موږ په مکان نه منو چې الله موجود دی بلا جسم بلا زمان بلا مکان د مکان نه علاوه بلا جهت هم ته نشي برابرولی چې زه به دې ټیم کې کیمرې ته مخامخ یم الله داسې کیمرې ته مخامخ absolutely not داسې نشي کېدی ټیک ده مسله په دې زګین شو وس الله جل جلاله نه د ځینې خلک دا غلط وایي چې الله هر ځای موجود دی د دې مطلب دا نه دی چې الله جل جلاله په هر مکان کې موجود دی مطلب دا دی چې الله موجود دی هم هر ځای او هر ځای نه دی مثال په طور زما په دې لاس باندې میږی روان دی میږي نه که ته تپوس وکړي چې عباد دلته دی او موجود هم دی دیم نو په کم زګین کې چې زه یم هلته خو عباد نه دی خو په کم زګین کې چې زه یم عباد دیم دغه شان الله هر زګین کې موجود دی خو ما ته چې کم زګین کې موجود دی نو دا ویلی شي چې الله اوس خاص دې زګین کې دی نه د مکان نه منزه دی تمام مکاناتو نه خالي دی نه ولا یو مکان ثابتولی شي نه پنځه ثابتولی شي هر زګین کې شو هر زګین مطلب دا دی چې الله جل جلاله موجود دی لیکن ته چې کم ځای کې موجود دی نو په هغه زګین کې الله موجود دی منې نه لکه وحدت الوجود باندې بیا خلک اعتراض کوي چې داسې عقیده ده بهرحال دې پورې یاد ساتئ چې الرحمن علی العرش استوا آیات مطلب او مقصد دا دی الله جل جلاله بجلی بوتله د نر بچي الرحمن علی العرش استوا مطلب دا دی چې الله غالب علی العرش دی امام مالک سے فرمایي دی مسله کې باسونو مکوئ باقی د دې مراد دا دی چې الله غالب دی او در غلبی ذکر ولی که عرش دیر لوی مکان دی زمکه د عرش په یو ټوکړه کې راځيږي نو ځینې خلک په زمکه غرور کوي الله وایي ها ته په دې زمکه غرور کوي دا څه مکان دی په یو پټي باندې جګړې کې دا څه شی دی اسمان ته ستا رسایي نه کېږي لیکن ته یې نه چې دا اسمان دی الله وایي زه د هغه شیز باچایي کوم چې هغه عرش دی عرش زه په هغې غلبه لرم ته په وړه ځمکه غلبه لري او تکبر کې نو د الرحمن علی العرش استوا مطلب دا دی چې الله غالب علی العرش دی باقي دا مکانات ټول په احاطه کې د الله دي الله په احاطه کې دی الله جل جلاله خپل ذکر وم نشي ان شاء الله العزیز بیا د قربانۍ حکم